زما خاوند یو نیم کال وشو چې وفات شو، د هغه 10 ورځې او 4 میاشتې پرهیز ما وکړو. نو زما بچي ټول واړه د مزدورۍ نه نو لکه ټولو راته وي، ما دوی ته وي چې خیر دی که ما ساتلی شئ، زما خرچه برداشت کولی شئ، زما بچي واړه دي. او دا خبره چې باته لکه د انکور په دغه کورې خواښې ته مې ویل، وروڼو ته مې ویل، هغوی وی چې خورې زموږ درته اجازه دی داسې سړی وګوره چې ښځه او بچي نه د ما ته په قرآن لاس کېښود چې نه مې ښځه شته او نه مې بچي شته. دا ما خپل کور ته راوستم، هلته خیر دی بس زما په سر د عیالو پټه راواچولی شوه، بس خپل کور ته مې راوستله. دنه ما جامه ونه غوښته، پیازار مې ترې ونه غوښته، بل څه مې ترې ونه غوښتل، همداسې مې راوسته. د اول زما نه 2 تولې کالي وې وړو چې زه یې پې بچولی چینچې لمه چلی، بیا رانه 2 لکه روپۍ په دوکه واخېستې چې زما چرسو کې ګاډی ګیر دی هغه پې راخلاصوم. بیا په دې کور پسې ونښته بس بیا ما د پسې د سره زه د طلاقه پورې لاړم. بس بیا یې داسې چل وکړو چې بیا رانه په سپین کاغذ لیکل وکړه، دوی ټول یو شو، بس یو ګروپ دی، بس دغه شان په پردو پټو، په پردو کورونو، په پردو ځمکو قبضې اچوي. زه دوی زما نه په سپین کاغذ ګوتې ولګولې، دوی زما شنه خټې کاڼو او زما کاغذونه ټول د المارۍ نه زما دغه راغښتي دي او دې دغلې ورکړي دي. دا د کور مې بس کور خو یې رانه په دوکه خرڅ کړو که نه. زه د تنګي یم. د خاوند مې هم د دغه تنګي و. زه خو د دادو کلي وم، خو لکه راواده شوي تنګي ته یم. بچي دې اوس په کوم حال کې دي؟ بچي مې بس خوارانو باندې نارې نه خوري تېرې کړي. اوسه پورې دا 3 میاشتې ما په یو ځای په بل ځای کې تېرې کړې. د دې سړي د لاسه ما 2 شپې په هدیره کې کړي. زه تاریخ ته رالم او زما وړې لوڼه وې، یوه د 4 کالو ده، یوه د 5 کالو د هغې والې وې او دوی 10 سړي وو او 10 ښځې وې په کور راننوتې وو چې زه تنګي تاڼې ته ورغلم. ما ځان سه موبایل بوته چې موبایل مې بوته، بس ما ورته ویې دونه خو ما پرېږده چې زه خپلې پیسې راوالم، کالي راوالم، دې وړو د جامې راوالم. بس ماشومانو که نه د مزدورۍ نه وو که نه، ما خو په اجازت کړی و. زه څه خبر چې زه به تاسې د اوسپانې وړم، ما ته څه پته وه، زه خو پخپله روغه وم. دا څنګه پېژانده؟ دا یو 2 دلالیانو راوستې، ما نه پېژانده. دا خدای پاک زما د شرم کې رالې شپه بیا وکړه او لا بړې. خو بس هغې پورې ناست چې څو پورې زما کور پسې نښتې و بس لا اول خو یې خرڅې کړه او بیا راته وي شابه وي په سپین کاغذ لیکل وکړه. زه پکې کړی د 40 لکو روپو کور د په 11 لک او 32,000 خرڅ کړي. تا سره ډارې که؟ دا زمونږ ګاونډي و، هغه ته مې ویلې زما د پلار په ځای کې داسې روغ شان سړی دی، ته معلوم یې زه اوس نکاح کوم، زما په سر چېرته د عیالو پټه راواچوي، په بچو مې لاس راکاږي. هغه په ما پسې دا راوسته. نو اوس دلالین یو د مندڼي دی یو د ګل آباد دی. نو هغه زه دې کور له لاړم چې کور له لاړم بس د زما بچي د کور نه ایستلي والي و. بس بیا زما خو خاوند سره کیس چالو په عدالت کې. نو بیا مې د کور کیس مې چالو و، د دغه مې چالو و چې دوی زما د کور زه راویستم. زما 3 ګاډي سامان په کور کې پروت دی، 2 تولې مې کالي دی، انګور پروت دی، 2 لک روپۍ وړوکی دی او خواښې کړی، 15 لک روپۍ مې کور کې پرتې وي. دا راله خدای شته د روژې نه مخکې چا راولېږلې ویل چې زه دې زوی لري پیچنچي واله ماله بیا راکئ. نو ورور مې ورته وي چې ځکه دا کور آزاد شو. وروڼه مې شته، لار مور دې شته؟ لار او مور مې مړه دي. نو وروڼه دې څه وي، هغوی نه اجازت اخیستې؟ وروڼو خو نه خو مې اجازت اخیستې وه. او دا خو ما د مور کم بوته، د خور کم یې بوته. لیورځي دې شته؟ نه. سر خواښې دې شته؟ اصغر خواښې مې شته. هغوی نه اجازت اخیستې؟ هغوی خواښې راته ویلي وو چې خاوند وکړه زما زامن دې نه شي ساتلی. یوه په اجازت مې کړی، بې اجازې مې نه دی کړی.